أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين بندشتم آیت سورة الجاثیہ کے وإذا تتلى عليهم کله چې ولستل شي دي ته د منکرینو ته آیاتنا زمونږ آیاتونه د قرآن بینات واضح ما کان حجتهم نی د دې منکرینو دلیل الا ان قالوا مگر دا خبره چې وایي ایتو بآبائنا راولې زمونږ مشران ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یې د قرآن مجید دلایل مقابله کې د کافرانو واحد ډالو قرآن چې بولسته شو دیته واضح کنا نبی سلام بو ته بیان کو ای کې به د آخرت دلایل بیان شو توحید دلایل بیان شو دې سره به جواب کې نور سنو بس دا به زمون پلان مشران راولې چې موږ قیامت ومنو ندا نیغ پنیغه چې نبی سلام بو ته قرآن بیان کړ دی به دا جواب او بل چې مونږ کوم ویلو کنه ناغه نیغ پنیغه نو بلکې هغه چې د آیت نه خبر شو د بل چا په ذریعہ نه هغه کې پر بیا خاندل ابل سبق ډیر شو نو مونږ چټي وکړه دا وخت وایذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې ولستل شي په دې باندې زمونږ آیاتونه توبري معنی کې چې کله ولستل شي په دې مشرکینو باندې دا چې د بعث تکذیب کوي زمونږ آیاتونه ته ولستل شي چې الله با مخلوقات پس داغي د مرګ نه پاسي جمع کوي به آخرت کې ثواب او عقاب بول ور کوي دا آیاتونه ولستل شي بینات واضحات جلیات واضح په دې معنی باندې چې زړه نه شک لر کوي شک په زړه کې ختمي دا سه واضح خبره امام بیضاوی معنی کې په دې معنی واضح دي واضح الدلاله چې د دې د عقاید او د دې د معتقدات خلافي ما کان حجتهم نوی دي سره دلیل لم یکن حجه نوی دي سره دلیل کان په معنی د یکون کتو بری وي زمون رسول چې دې د کوم قرآن بیان نه کنا دې مخالفینو سره جواب بیا بل سني بس دا خبره کوي چې زمونږ په خواني پلان راولې کم چې مړ شي وي بس دا وایي چې تو بیا باندې راولې زمونږ مشران ان کنتم صادقین کچری تر رښتینه تر آیتونه چې دا خبر رشي بس زمونږ پلان نکان چې کوم مړ دي بس هغه راولا موږ بس دا خبرو مونږ شي والله مړ پاسول شي ما کان حجتهم سمرقندیم دغه معنی کړل لم تکن حجتهم وجوابهم نوی حجت دی او جواب دی مگر دا خبره کی سمرقندی وی چې احیو لنا ابانا زمون مشران مونږ ته پاسوي اغرا ژوند کې مونږ دا غینه تپوس کو چیرې دا دې چې سوي دا پیغمبر دا رښاوي دغه خبره جواب او د الله کی په آیات کې قول الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون قل الله تو اے نبی چې الله یحییکم تاسو ژوند کی الله هم ژوند کی کنه ثم یمیتکم بیا به تاسو مړ کی اول ژوند کړه نه بیا به مړ کی ثم یجمعکم بیا به تاسو جمع کی ژوند دی بده کی بیا به جمع کی الی یوم القیامت د قیامت پر ورځ لا ریب فیه دا سر ورځ دا غجب کې څه شک نشته ده ولکن اکثر الناس لیکن ډیر خلق لا علمون نه پوهیږي په دې حقیقت باندې چې الله نشنه سړیشت کی پیدا کی نه به ملک نه به پیدا کی الله دا چل کول ډیر خلق په دې نه پوهیږي دا د قرآن جواب دی الله جواب دی دې دغه اعتراض ښه چې موږ مشران راولا الله جواب ورکړي قول الله یحییکم تو بریمان کی وای محمد صلی الله علیه وسلم د مشرکانو تو وای د اخرت چې نه مني دا تا چې دا وای چې زموږ مشران راولګه چې دا سرشتنی تو وای چې مشرکانو د الله خو خدا چې تاسو دنیا کې ژوند کوي بیا دغه خو خدا چې تاسو مړګي کله چې وړي بیا به تاسو جمع کی قیامت کې تاسو مشرانو کشرانو خپلان بدل تبیا راولي کنه ها
بیا به هلته وولي قل الله یحییکم ته به هلته بیا وویني قل الله یحییکم یخلقکم من النطفه څوک وایي تاسو یې نطفې نه پیدا کړی قرطبي وایي تاسو یې پیدا کړی د نطفې نه تاسو نه وی ته اشته کړی دا بالکل د سورۃ البقره 30 آیتون ته کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هغه آیتون ته الله په بداعت باندې بداعت د بے پیخو یعنی ابتدا باندې بالکل چې نشي او هغه شته کوي پیدا کوي ایجادي دریافت کوي ایجاد کوي نه هغه قادر دی نه چې دوباره یو شی پیدا شي ورک شي بیا نشي پیدا کوله لکه سورۃ روم کې ویلو او هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده الله دا ذات دی چې ابتدا کړی د پیدایش هغه نمخ کې انسان ونه الله پیدا کړ دا شذون هغه پیدا کړ زما کازمان نوم هغه جوړ کړو ابتدا د خلق کړی دا بل چې خلق نه کړی ثم یعیده بیا به دوباره هم کوي دا زما کازمان چې اونولي ختمي کړي بیا به هم کوي التوی وهو احون علیه دا پاغه باندې ډېر آسان دي دا کار هغه ته ډېر آسان دی مخکې ثم یمیتکم بیا باغ تاسو مړ کی کړي چې تاسو نیټه پوره شي سمرقندوي ثم یجمعکم الی یوم القیامه الی یوم القیامه سوق فی یوم القیامه سوق لیوم القیامه تاسو مخکنی رستنی ټول به الله ژوند دی کوي په قیامت پرز به جمع کوي څنګه دنیا کې تاسو جمع کړی پیدا کړی دا نه آخرت کې به تاسو دوباره پیدا کوي لا ریب فیه هغه داسې ورځ ده د قیامت هغه لا شک فیه چې پای کې شک نشته تم پکې شک مه کوه چې نشته پکې نه مه کوه پکې شک مه کوه په دې کې شک ته ولې دا غلطې خبرې کوې چې د مشران راوله خو شک ترې ځه کوې که نه په دې کې مؤمن سړی شک نه کوي شک پکې پکار نه دی خو بیا هم ډېر خلک ولکن اکثر الناس لا یعلمون هغې نه پوهېږي قیامت نه مني هغې د الله د قوت نه طاقت نه خبره دي چې الله دوباره هم خلق کولی شي دوباره هم مخلوقات پیدا کولی شي فکر کم دی نظر کمزور دی فهم کم دی پوهېږي نه ځکه د آخرت نه انکار وکړي او هغوی وایي چې یاره دا وجودونه به څنګه بیا دوباره پاسي انهم یرونه بعیده دا قیامت ته ډېر لرې ناممکن شي ښکاري که نه ونراه قریبه سورۃ المعارج شپږم آیت چې قیامت واقع کېدل ډېره لرې خبره ده الله وایي دا ډېر آسان کار دی ولله ملک السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون ولله یوازې د الله په اختیار کې دي د بل چا اختیار کې نه دي بادشاہي د اسمانونو والارض او د ځمکې بادشاہي په اسمانونو کې دا غدا او په ځمکه دا غدا بس هغه چې څه غواړي نه هغه کېږي که نه نامړي چې هغه ژوند دې کولو غواړي نه بس هغې کولی شي بادشاه دی که نه چې هغه پلانې دیني نه بس نه بوي پلانې دی نه بسي به ويوم تقوم الساعه بقمر په قیامت قائم شي یوم اذن په دغه ورځ یخسر المبطلون تاوانیان شي باطل پرز دی به تاوان کې پروزي دا قیامت چې نه مني بیا به څه خپ وي اوس دلیل عام گئی امام رازی وي چې الله مخکې دلایل په دې باندې بیان کړو چې هغه په اول دل باندې او په دویم دل باندې پیدایش کولو باندې او د انسان د پیری پیدا کولو باندې الله قادر دی اوس عام خبره ته ځي دلیل عقلی د باز بعد الموت د اثبات لپاره دلیل عقلی پیش کړي د کافرانو دا یو غلطه عقیده وه چې دا مونږ کوم باباګانو بوتان منو د دې پوجا پاټ کو اول خو قیامت شته نه خو قیامت راغی نه مونږ به دا بوتان بچ کړي دلته ورته وایي چې نه باچایي خو د الله ده ځمکه اسمان کې باچایي د الله ده د دغې بوتانو د دغې باباګانو د دغې نور څیزونو نشته دی ولله ملک السماوات ته وړه دغې څیزونو دا خیال د خام خیالي کې اختی سړیا که کوني له به اوسو ولله ملک السماوات ولله سلطان السماوات سبع والارض برویم خاص د الله په اختیار کې دی باچایي د اسمانونو د ځمکو دا تاسو چې سره بلې د دې باچایي د دې سلطان او د دې سلطنت د دې اختیار نشته دی صرف د الله دی دنیا کې دا حکم جاری دی په سماواتو کې په اسمانونو کې دا حکم جاری دی سمرقندي وي د ځمکې اسمانونو خزانې د هغې الله په اختیار کې دي امام رازي وي لله القدره د الله قدرت دی په ټوله ممکناتو باندې که هغه اسمانونو کې دی او که په ځمکه کې دی
د دغه ممکناتونه یو حیات ته ژوند ورکول دي، مرګ ورکول دي، او د مرګ نه پس دوباره پاسول دي. دا په الله په دې قادر دی چې په دې قادر نشي الله څنګه شو او کمزور شي کنه، الله کمزور نه دی. ويوم تقوم الساعة بکمر چې قیامت قائم شي، قیامت راشي کنه تو بری وي نه الله مړي دغه د قبرون نه پاسي حساب کتاب لبه روان کی. تفاصیل د قیامت د شروع کی تفصیلات احوال د قیامت امام رضی وي. اول وی دلته بیان چې ويوم تقوم الساعة بکمر چې قیامت قائم شي، نو سو یوم یذن په دغه ورځ دا اول صفته اول حالت یخسر المبتلون، یخسرو خسران نقصان تاوان ته وي کنه، سړی چې اګټم او بیلی او عمالم سرو خوري دغه ته خسران وي. مال له غسته ده کنه راس المال یعنی په 10 روپیا دی اوسې واغسته ته په 12 به خرڅو معنا غلسم سرو خوري دوه مخري او شیم لږ شي هغه په ډبې دا قرض څه دی راوړي دي خسران دغه دی تبعی. تو بری معنی کی دا دنیا کې چې الله له شریکان ثابتی لګیا دي، د نور اله هو عبادتونه کوي، دا باطل پرست خلق دي توال دغه خپل مرتبه سره خپل تبعی بو تخکار شي، دی په دغه رستبا شي. ابا اسباد الموت نه منی اهل الباطل والكذب، مبتلون اهل الباطل والكذب، منکرین البعث چې کوم دي قیامت چې نه منی نو دا به دي تاوانیان بشي. امام رازی یو عقلی خبره کوي، موږ ډېر ځایونه په خپل کتاب کې لیکلي چې حیات او عقل او صحت، حیات جن عقل او صحت روغواله دا ګویا رأس المال دی، رأس المال اصل مال لکه اوسې په 10 روپیا وشو دا 10 روپیا رأس المال دی، د بس جګه ما ګټه ده هغه جدا شي دی، الربح دی هغه خام ہمارا بحد تجارتهم نه ده ربح رأس المال هغه 10 روپیا باندې دا غسته دی کنه. مثال په تور دا ما حیات او عقل او صحت دا رأس المال دی، په دې به آخرت ګټه خبر باندې پوښوي. والتصرف فيها لطلب سعادة الاخرى يجري مجرى تصرف التاجر في راس المال لطلب الربح. نه کافرانو ځان نستړی کړل، ځان نستړی کړل، بے ځای ځان نستړی کړل، دارسنه محرومه دی وګټلې، بیزته وګټلې، شرم وګټو، په دې باندې آخرت نه ګټو. حیات ما سه په خر په شانتي شو جون دی، عقل ما سه بے ځای لاړو، صحت هم بے ځای دی تباہ کړ، بل چا پوجا پاټ کړی دی، نه رسول مال له سر نه بیللې. مبتلون سوق ابن کثیر یو هم الکافرون بالله الجاحدون، دا الله نه انکار کوونکي دي، کافر دي. رسولان باندې چې هغه سراغ لګري دا غین انکار کی، آیات بینات نه مني، د آخرت بل نظاره وګوره. دا غدویم حالت د قیامت امام رازی ربط بدغی وترا کل امه جاسیه سورۃ نوم پدې وای جاسیه هم کل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترا تبوینه مونږ ټول دوی ها تبوینه مونږ به وینو ان شاء الله ټول به ویني، هر یو سړی وزان مو ویني، بل به مو ویني. کل امه هر ډله جاسیتن پړوګو باندې ناس د پړوګو ناس وي. یو جمله ختم شوه کل امه هر ډله تدعى بلل بشی الى کتابها خپل عمل نامه ته. دا د آخرت حالت دی، دا ټول په ما او تا باندې راتلو ولدي. درېمه جمله اليوم ننرز تجزون بدلا درکول شي تاسو ته ما کنتم تعملون، دا هغه عملونه چې تاسو کول دنیا کې هم سکړو دي دا غي بدلا ملایويږي، تاسو سیوا بل نه ختل. تصویر قیامت دې ته مونږ وایو تخفیف اخروی. وترى تبوینه محمد صلی الله علیه وسلم ایر اوریدونکو یا کل امه هر ډله کله چې قیامت قائم شي کنه تو بری معنی کی تبوینه اے محمد صلی الله علیه وسلم کله چې قیامت قائم شي کل امه اهل کل ملت و دین، هر دین او هر ملت والا جاسیتن جمع اپراتی پخپل ډوګو اپراتی پخپل ډوګو بولاړ مستوفدتن لپس راوړل دي لکه سړی چې پاسی کنه ا اخبه داسي کی نه دې ته وای ښا چې پورا اوم نه درېږي او پورا ناسم نه ګوتې نه غي درولې او ډوګي لګولي
دغسې به الله پاک مخې ته ناست دي. نو ټول خلک به دغسې پراته یا خو د عجز نه یا د یرې نه. علی الرکب مستوفزین یا مجاهد دا معنی کی من حول ذلک اليوم د قیامت د ورځې د سختۍ نه چې یا الله رحم او یا الله رحم وکړي په مونږه. سخته ورځ هغه معمولي ورځ خو نه ده، ګپ خو نه دی که نه. ابن زید معنی کی هذا یوم القیامت جاسیة علی رکبهم، دا ورځ د قیامت تار سړی او پنډو باندې پروت وي، حساب په وخت کې په پنډو باندې. سمرقندی می مجتمعات للحساب، حساب د پاره په ټول جمع علی الرکب په پنډو باندې او پراتی. جسا یجسوم دغه معنی ده چې سړی کینی ته ګوتو ولګي پنج اړه می کېږي نه، ادي مطمئن نی غیر مطمئنی. امام قرطبی لیکي ای من حول ذلک اليوم د دغه ورځې د پرشر د وجه، د دغه ورځې د مصیبتونو د وجه، سختۍ د وجه، دار سړی پریشانی. امت نه مراد دلته اهل کل ملتن دی، جاسیتن وی 15 تاویلات تکم. یو هغه مستوفزاتن مجاهد وي، کوم چې ما دا اوسه طبری په حواله وي. المستوفز مستوفز څه ته وي؟ الذي لا يصيب الارض منه الا ركبتاه، چې پزمکه باندې صرف ډوګي لګي دلی وا اطراف انامله او د ګوتو په خپو ګوتې لګي دلی. سوګي جمع شوی به معنی جمع ټول هلک بل د جمع شوی. سوګي متميزتن اکرمه وي، ځان لبوي مورج وي چې د لغه د قریش په جبه کې د دې معنی خادعه ناجز وي. سوګي لکه د خوانو غونتا بروک به کړی ناشته به کړی په پاندو باندې. سوګي دا کافرانو پورې خاص دی، سوګي عام دی، مؤمن او کافر دواړه په دې کې داخل دي. د حساب انتظار بګی کنه دغه سی وي، بیا به ولنامه ولور کوي دغه نه پسو. سفیان ابن عیینہ حدیث بیانو ان نبی سلام فرمایل بوی قال ماوردی دا لیکل د سند دمو خبر نه کان یراکم بالقوم جاسینا دون جهنم. گویا خلق چې ده کنه زوینم وی تاسو چې دا د جهنم نه چا پیرا پندو باندې پراتی دي. بل روایت قرطبی لګلې دی هغه وی سلمان وی غالبا چې فارسی وی وقال سلمانو د قیامت پر باندې لساعت داسې یو وخت عظیم چې لس کاله به خلق باغی کې په پندو باندې پراتی تر دې چې ابراهیم علیه السلام باواز وکړي لا سلوک اليوم دی ابراهیم علیه السلام تاواز وکړي چې زه خو نه غواړم مگر خپل ځان بچاو غواړم، نفسی ابراهیم علیه السلام باواز وکړي خلق باندې کې حتی ان ابراهیم علیه السلام لینادی وخامخ आवाज وکړي لا اسلوک اليوم الا نفسی، نن نه رب خپل ځان بچاو غواړم. قرطبی دا روایت لګیږي ټول. ا جواب دلته امام رازی کړی چې دا په پندو باندې سړی پروت کنه دا خو ډېر یره ده کنه، خوف ته بده کنه مؤمن باندې خلا خوف علیهم یوم القیامه کنه. ناغوی ګوره محق چې کنده کنه حق پرست سړی کله کله په یو حالت کې باطل پرست سره یو شانی داغه دا مطلب خو نه دی چې دی په باطل نه. دلته کې اکه روایت اقوم والدا قوم نه قوم دی کنه، دا ابن کثیر هم دغه روایت لګلې. او دا بل حدیث چې ابراهیم خلیل بو دا ابن کثیر هم لګلې حتی ابراهیم الخلیل ويقول نفسي لا اسالك اليوم الا نفسي، تر دې چې عیسی علیه السلام بو لا اسالك اليوم الا نفسي، لا اسالك اليوم مريم التي ولدتني، زدن مور من مطالبه نو کما مریم چې کوم زیګولې ما شدت به د غروز دومره زیاتی عظمت او لویواله دومره درنه روز به کنه. الله نه به موږ دعا کو جل د متاسانه کړه. کل امه تدعى الى کتابها، هر امت هر یو دین والا تدعى را بلل بشي الى کتابها خپل عمل نامه ته کما عمل نامه چې لیکل شوی د دار سړي. دلته اکثر احادیث مفسرین وروړي صحیح احادیث هر یو امت تبع نبی سلام فرمایل
چې ښکاره به کړی شي هغه ته د هغه څیزو چې کوم د کوم څیز د عبادت کو که هغه د ګټې و که هغه وسن یو تصویر یا لرګي یا یو ځناور وي چا چې د څه عبادت کو ته به وي د هغې پسې روان شي هر چا ته به راښکاره کوي بوچا زموږ خدای خدا دی بس دی به پسې نه اور ته به ځي که نه تاسو ته به هغه ایتونه اوس واضح شوي چې دا ټول الهه باطل پرسته چې دي که نه کوم چې په خپل عبادت رضا وکړه نه به جهنم ته ځي که نه حسب جهنم انتم لها واردون هغه د هغې اتباع کوي او تجعلو تلک الاوثان قاتا الى النار دغه بوتان به شي قاده به شي قایدین به جوړ شي ور ته تر دې چې ور ته به وولي نو امت محمد صلی الله علیه وسلم به پاتې شي او اهل کتاب به پاتې شي یهودیانو ته به وولي چې تاسو د شي عبادت کوئ مونږ خدای الله عبادت کوو د عزیر عبادت هم کوو او ته به وولي شي اما عزیر فلیس منکم ولست منه هر چې عزیر دی تاسو د هغه ملګري نه یو هغه ستاسو ملګری نه دی دی به ذات شمال ګس طرف نه ونیولی شي بو بدلی شي دی به عیسی نه شي یا به نصارا وغوښتي شي هغې ته هم دغه خبر وشي هغې به چې موږ د مسیح عبادت کوو د عیسی علیه السلام هغې ته هم دغه جواب او دغه طرف نه به ونیولی شي بو بدلی شي جهنم ته به وویلی شي شمال خو د بدبختۍ طرف ته آخرت کې که نه نو امت به پاتې شي د محمد صلی الله علیه وسلم هغې ته به وویلی شي تاسو د شي عبادت کوو هغې به موږ یوازې د الله عبادت کوو صرف د الله موږ د دې ورځې د یارې عبادت کوو د الله نو مؤمنان ته به الله اجازت وکړي د سجدې حدیث کې اختصار دی ما چې څنګه اورېدلی دی که نه یوم یکشف عن ساق الله به خپل ساق ښکاره کړي د کوم چې د هغه د شان مطابق دی نه مؤمنان به سجده وکړي پنډۍ موږ نه پوهېږو په هغې باندې چې ته اوس خپله پنډۍ دی په ذهن کې ګرځي موږ په هغې نه پوهېږو دا به هلته ښکاره کړي نو مؤمنان به سجده وکړي هر مؤمن سره به مؤمنانو منځ کې منافقین دي د هغې املاګانې به نیغې پاتې شي هغې به سجده ونه کوي ملا به لرګې پاتې شي یو ډېر افسوس وکړي چې کاش موږ سجده کړی وی دلته خو بچې وي صاحب خو هلته به نه بچ کېږي صحیح مؤمنان شي موږ ټول چې صحیح مؤمنان شو په حق د زړه نه نو دوی به خپل کتابونو ته روبولی شي کتاب مراد څه هغه کتاب چې په کې حسنات او سیئات دي کتاب نه مراد وي څوک حساب دی څوک وي هغه کتاب چې هغه په خپل رسول باندې رالیږلی دی نه هلته هغه کتاب کم دی خو صحیح دی چې صحیفې دي که نه ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیهم دغه کتاب دی کتاب به کېښودی شي عملنامه نه ته مجرمان وینې مجرم به وینې چې یریږي به د هغه څه نه چې په یې کې لیکلي شوي غلط کارونه یې کړي هغه غلط کارونه به کې لیکلي شوي دي که نه دغه سورۃ الکهف 49 آیتو سورۃ زمر کې وی دی ووضع الکتاب عملنامې به کېښودی شي هلته هم دا دی خو پسې څه دي وجیء بالنبیین والشهداء او پیغمبران به راوستی شي او ګویي کوونکي به راوستی شي عملنامه چې کېښودې عملنامې باندې خو ځان لازم کتاب لیکلی شي قرآن کې دومره آیتونه دي چا ته په ښي لاس ورکولی شي چا ته په ګس لاس ښي لاس والی به چې هاو مقرؤ کتابي راشه زما کتاب ولولئ زه خو ډېر بختور یم کم نه چې به ګس لاس ورکړی شي نو هغه به چغې به وایي که نه بل کتاب چې څنګه دی له ورکړي لاس کې نو لا یغادر صغیرة ولا کبیرة عجیبه کتاب دی نه خو نه وړوکې پاتې شوی نه غټه ناشنا حالات هر سړی خپل کتاب په خپله لوستلی شي الیوم تجزون ما کنتم تعملون الیوم نن ورځې تجزون تاسو له بدله درکولی شي د هغه څه چې تاسو کړي تا چې څه کړي دي هغه ښه نور څه نه دا هر امت چې روبولی شي خپلې عملنامې ته هغې ته به وویلی شي چې نن تاسو له ثواب درکولی شي عذاب درکولی شي ستاسو د کړو مطابق څه چې دې کړي که ښه دې کړي نه ښه که بد دې کړي بد به میلاویږي ینبأ الانسان ابن کثیر دا آیت پیش کړ سورۃ القیامه 14 انسان به خبر کړی شي په دغه ورځ باندې ما قدم واخر په هغه څه باندې چې د مخکې کړي دي یا وروستې پرېښي دي بل الانسان بلکې انسان چې دی علی نفسه بصیره خپل ځان له خلیدونکی دی ته په ځان ښه پوهېږې چې ما څه کړي دي څه مې نه دي کړی ولو القا معاذیره هغه چې دی به ډېرې بانې مانې کوي انګړه دنګړه به کوي اخوا دېخوا یا خیر دی که نه داسې دا خو زه ستړی وم که نه ته روزانه ستړی وې تا نه مونځ کېدو ته روزانه لکه په ډوډۍ پسې لګېدلی تا نه مونځ وي تا نه دغه ځي
عقاید دے خراب دے، اخلاق خراب، معاملات خراب، حقوق الوالدین و حقوق العباد نشتا، حقوق اللہ نشتا. هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون. دا عمل نامی پدی سبانی لگرانا چیخا. هذا کتابنا، هذا دا تا دا چکم ملو شو، کتابنا زمونگ دفتر دے، زمونگ کتاب دے، ینطق علیکم گواہی با کی پتا سو باندے بالحق کی ٹک ٹک، تا اس تبا خبری کی ٹک ٹک، تا تو بیان کی صحیح صحیح، کتاب کے بیان نہیں کہنا. انا کننا نستنسخو، یقین منگ بدالی کو ملائکو پر ذریعہ کرامن کاتبین، ما کنتم تعملون غصو چتاسو کول. زڑے خبری عیسیٰ و تفصیل خواہ. هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق، خبری معنی کی دا زمون کتاب چه دیکھنا تاسو باندې و بیان بکی ٹک ٹک، یعنی ہر امت چې هغه قیامت پر درو بولی شي خپل عمل نامې ته نه د تبا املا ویلی شي هغه څه چې په دې دنیا کې د کړي دي او په دې عمل نامه کې نوٹ شوي دي هغه به ته ویلی شي تا دا کړي دي. اوس څه پرابلم دی، اوس خو کیمرو کې ریکارډینګ کې کنه چې منکر شي بس کلاګ ہوتا میموری کارډ رو باسا لکه نن ورځې بس تاسو له هغه څه بدل ګولی شي دا وی داغه متعلق خبره ده. سمرقندی وی هاذا الذی كتب علیکم الحفظ، دا کتاب د جستاسو تاسو په باره کې حفظه ملائکه لیکلي دي. ینطق غوی یشهدو، سمرقندی معنی کې تاسو باره کې به گواہی کوي، صحیح گواہی وکړي. تا چې څومره نیکه څومره منځونه څومره پټ عبادتونه دي کړي دي د هغې بیان به کوي، څومره پټ غلط کارونه کړي دي د هغې بیان به هم کوي، فالتو خبره نه کوي. دا کتاب الاعمال دی، دی نه یو مراد. څوک وي اللوح المحفوظ دی، څوک وي قرآن دی. هذا کتابونه دا قول د چا دی؟ دا د ملائکو هم قول کې دي شي، د الله هم قول کې دي شي. ینطق علیکم بالحق دا استعاره ده. قرطبی وی نتقل کتاب بکذا مانا دا ای بینا بیانیو کو واضح کا خبر واضح کلا. تاسو باندې گواہی کی تاج سکڑی دی کنا بلا زیادت ولا نقصان، د کمی او زیاتی نه بغیر به بیان کی. انا کننا نستنسخ ما نستكتبو، یقینا دا مونږ لیکو خپل ملائکه په ذریعہ باندې مونږ لیکو ستاسو عمل ناغی لکل پدی کتاب کی لکل آغا سما کندم تعملون کم جے تاسو کول. دا ام الکتاب دے ابن عباس پہ چے پدی کہ دا بنی آدمانو ریکارڈ دا عملنو پروت دے چے پیدا شو بالغ شکنم سٹیم دا پسے بیل چی روان شوی دی میٹرو ناغی لکلی دی. ابن عباس پہ چے نعم الملائکتو یستنسخونا، ملائک لکی نسخ نسخہ نا دا آگے نا دے کنا نسخہ نسخ دا د کتاب یو نسخه ده، حکیم نسخه هغه په لاس لیکي کنه منسوخ او ناسخ لیکل کېدل به کنه. هغه بل حدیث ابن عباس بیانې چې الله نون پیدا کو، نون و نون نه مراد دوات ته، او بیا قلم پیدا کو، قلم ته وی لیکا ویسلی کم وی لیکا هغه څه لیکا چې تر قیامت پورې بکیږي. یو عمل او عمل کون کې لیکا، نیکی لیکا او بدی لیکا، رزق لیکا چې پر خلق به تقسیمیږي، حلال لیکا او حرام لیکا. الله دا پیدا کړل کنه دې کې ډېر تفصیل دی کای به لړ بیا پاتې شي. نو دا رزق چې ختم شي نیټه پوره شي عمل نامې د سړی بند شي کنه هغه وپات کړی شي بروخیږي. دا عمل چې کوم دی هر زیارت باندې ریکارډ برخیږي ښا هر زیارت پر باندې دا ټول تفسیرونه جوړ دی ما ځانه ته پوینټونه لیکم زیارت باندې ریکارډ برخیږي. تاسو به حدیث اوریدلی نبی صلی الله علیه وسلم زیارت پر روزه نیسم زما عمل ویل ته پیش کیږي، زما عمل بھی بره پیش کیږي نه زما چې دا برخیږي چې حالت د عبادت کې ما دا قرطبی کی دا روایت موجود ہے.
فیعارضون حفظة الله العباد كل خمیس، خمیس زیارت ته وي. نبی سلام با هر د ګل پرد روزه نیولې ځکه چې په دې ورځ پیدا شوی ما خلک برډې مناوي کال پسو هر هفته کې د ګل پرد روزه، هر زیارت روزه، ایام بیزو د لسمه سولسمه پنځلسمه هر میاشت کې حساب کا ودا غم روزه شو دا به نیولې 20 دغه دوی سپومه چې بګی دا سپینې کنه. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. یقینا پس کسان فاما الذين پسر چا کسان دي چې ایمان راوړل دي، الله یې منل، رسول یې منل، دا احکامات یې منل دي او الله مې خو ورکړل شو کنه. نو یو قسم عمل نامه دې ملو شوی نه هر چې پدې کې دا سیدی دې عمل نامه ولې عامل صالحات او نیک عمل نه کړی دي. فیدخلهم ربهم داخل وکي دی ورننا او باسی دی رب د دی فی رحمته په خپل رحمت کې چې جنت ته. ذالک هو الفوز المبین، دا ښکاره کامیابی ده. حالات د مطیعین بیانېږي، الله احکام بیانې د قیامت پر ورځ خپل خلق کې به الله مخلوق کې کوم احکامات نافذ کیږي. نه اول حکم هغه د جنتیانو باره کې دی چې هغه ایماندار او دنیا کې ایمان والا الله او رسولو قیامت او ملائکه کتابونه منل. هر گروه چې د خپل ریکارډ نه خبر شه هر امت او دار یو جدا جدا انجام بیانېږي. اول اهل ایمان انجام بیان جو بشارت ورکوي مؤمنانو له صحابو له کوم سړی چې مؤمن دی دغه د پاره دا زیر دی چې ته خوشاله شه پړوګو به ان شاء الله خدای به الله کامیابی ښه. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات پس هغه کسان چې ایمان راوړل په الله باندې په دنیا کې دغه توحید منلې توبري وي، هغه سره هیڅ نه شریک کړي، هیڅ قسمه شرک نه کړي، نیک عمل نه کړي. نیک عمل دا معنی دا چې الله څه حکم ورکړي دی هغه منلې دی. الله او دوی چې د دینه منع شه هغه نه منع شوی دی توبري دا معنی دي. ابن کثیر وی چې پسړی ایمان راوړل دی په جوارح نیک اعمال کړي دي، د شریعت موافق خالص عمل کړي، خالص د الله لپاره. ندا سے خلق فیدخلهم ربهم فی رحمته، داخلی والله دل په خپل رحمت کې، یعنی فی جنته برحمته توبري خپل جنت به په خپل رحم نه نباسي. ابن کثیر وی رحمت دا جنت لکه صحیح حدیث کې راغلی دی چې الله جنت ته فرمایل انت رحمتی تزما رحمت ارحم بک من شاء، زرا هم کوم ستا په ذریعہ پچا چې زما خوښ شي تزما رحمت الله نه دغه رحمت وړ. ذالک هو الفوز المبین، دا د الله رحمت ته داخل په دغه غرض باندې د ښکاره کامیابی ده. کوم چې دی غوښته دنیا کې دا کړهونه دی کړی دی جزانو خوبونه پرېخي ګرمه بلستنې پرېخي دي په سور نور کې دی ګرځېدلی دی چې الله رضا شي مونږ د لړ شم خپل عبادت وکم د مو پلار حکم ومنم. توحید دنیا کې دی مانو خلکو جو د سسوي خو دی مانو سنت منل چې خلکو تار سر سوي نه د ښکاره کامیابی ده. ګوره خدا ته وایم وي فوز المبین ده. ګوره الته خسران کې نور مبتلا شو کنه دا فوز المبین ده. ګوره واما الذين كفروا هر چا کسان دي چې کافر دي الله نه مني رسول نه مني الته امنو دا کفرو صفه خبره دی بل متضاد دي کنه. ناغي دا فيقال لهم افلم تكن آیاتی تتلى علیکم آیا زمایتون تاسو نشلسته ته کافر ولې وی اخره ما تاسو قرآن نو در لګل چې ته پوه شوی ته بیا پای کې مندانو پاتې شوی کافر پاتې شوی تتلى علیکم تاسو لسته لګل تاسو ته بیانې دل فاستكبرتم تاسو لیوکړه تکبر هم اختیار کړو کنه وکنتم قوما مجرمین تاسو مجرمان خلق وې اره کافرانو انجام بیانېږي تخویف اخروی بیانې چې ګوره کفر کارون نه راوړه ګوره کپړه کې یو کوپر پروت ته کپ اعمالو کې پروت بن شه دینه منشه آیتونه چې وسړی لولي او قران وای نه غد لو پرانو غونته نه هغه صحیح ایماندار مؤمن د انبیاء او په لار روان هغه په شان خپل سیرت او خپل صورت د نبی غونته جوړي د دنیا په دغه په زموږ پرنګینو پسې زمونږ ایډیا لغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم موږ د پاره دا کاغه د دنیا کرکټران دي او کاغه اکټران دي زمونږ د پاره نمونه نه دي ښا
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلڈ کپ ته نه وته نه صحابه وته قرآن ضروری دی قرآن تخویف او عذاب اسباب اول سبب آیات وحیه او عقلیه چې کوم په دې صورت کې بیان شو کنه دی داغینه تکبر کو تکبر دا چې یو خو بدی خاندل لغه پوره دویم دا چې عمل نه کول او سپک کتل زبر پدې باندې زبر د خبره مانه مخکې صورت کې ویلو کنه د عمدی صورت کې ثم یسر مستكبرا ګور چې خبر شي د قران نه خپې پوه شي نه بیا به تکبر شروع کی عمل پینې کوي تکبر مفهوم دا چې کوم دا حدیث کې تکبر دی ته چې دا حق راغی حق د معلومي او عمل پینې کوي تکبر دی کنه یو خود تکبر دا چې د بل تسپک ګوره دغه تکبر یو روخته دویم دا چې د حق نه خبره عمل پینې کوي دام تکبر دی دا حدیث کې شته دا تعارف یو سبب دغه بیان شد دویم سبب جرمونه کول کفر او شرک کارونه کول واما الذين كفروا ارجع کسان دي چې انکار کړي د الله توحید نه دغه د الوهیت نه انکار کړي دي افلم تکون تو بری وی دي مخ کې روبا سا ازمار دلته خبره پټه د زواد سره ازمار فيقال لهم غيتبو ویل شي الم تکون افلم تکون تفسیر کې علم تکون آیاتی فی الدنیا تتلا علیکم آیا زمایتنا دنیا کې تاسو نه شلوسته آیاتونه د قران مراد دي قران تاسو لوسته چې ته د جهنم ترادلې نه ما خبر کړې نه وي ادمره تنظیم چې ما جبرئیل د بلا ملائکه سره د رښکاله دنیا ته درلېګه ستاره پر ما پروګرام کړو پاره کې انتن کالی بیړی او خده کنه نه دا بس کیږي واما الذين كفروا سمرقندی مان کی د قران نه انکار کړي د رسول نه توحید نام ناګی ته وی دنیا کې تاسو قران نه شلوسته فاستكبرتم عن استماعها تاسو تکبر کړو ځانم لوی ګڼلو دا غي د اوریدون غم اوریدلنا ما سره ټیم نشته دې غانې لټه مباشر غیر میمورکا ډوړي ال تک سٹاپ د چرته شی پکې سمره ټیم ورګي پنور کې زیدان نخولي اوخږي خو د پکی لاندې د قران ته نه کینی تکبر کوي تاسو پاغه باندې ایمان وروړو نه تکبر هم کړو منلم نه تکبرتم عن الايمان والقران سمرقندی د قران نم تکبر کړو وکنتم قوما مجرمین او تاسو قوم مجرمان مجرم خلق وي ګناہوں کول شرک او کفر په اعلی سطح جرم نه لاندې نور خپل جرمونه سره ته معلوم دي ښا هغه په هر کیټګری کې د جبه ځان جرم دی د سترګو ځان نه د غوګونو ځان نه د ټول حساب وا هر آیت په کافر م لګوا اسلام زما ستاله کیږي چې هر آیت ما او تا په ځان لګو دا قران مکه مدینه ته مبوزه عدل ته وسه ترا ول خپل کور ته ځان تیرا ولا دا به ال زمونږ اصلاح کیږي زمونږ نه بغندل وځي چې قران په موږ دنه پوره حل شي او اخیر سال راشي او ورزيږي دا په ځان لګو ها تو بری معنی کی وکنتم قوما تکسبون الاسام تاسو کسب کړو ګناونو کفر بالله تاسو کسب کړو اخرت هم نه منو تاسو ثواب او عقاب باندې ایمان نو ټیم شته کنه ختمو صورت ختمو ما وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ نور اسباب خا وَإِذَا قِيلَ وَأَرْكَلَا چوب ویل شو دیتا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ چیکن لوز دا الله رښتینی دی الله لوز کړی دی چې دوباره بجون دی بلا وعده الله کړی وساعت لا ریب فیها او قیامت پائے کې خو شک نشته دی کله چې دې ته دا ویل شو چې قیامت کې شک نشته راځي با نو قل تم تاسو به ویل دنیا کې به ویل تاسو یا کافر وې مجرمان تاسو په دنیا کې ویل ما ندري مون خو نه پويګم ساعت چې قیامت پکې لاسي تاسو بداوي چې نظن مون ګمان نکو قیامت به بارے کې لازم نه مگر معمولی ګمان مونږه سي بس شکون تلی وما نحنو بمستيقنين ان مونږه یقین کوون کې په قیامت باندې چې دا براشي مونږ په قیامت یقین نشته د کافرانو د استکبار وضاحت پر آیات کې تو قیامت مننه دا بکواس به کو چې قیامت پکې لازم زمون یقین نشته دمو یقین الله راضي چې تو بیا واینا دمو خپلانو نگان راو لګنه ادم علیہ السلام راول چې زیوی نه مجاغه ماته وي هغه ویل نه دي اگر هغه پیغمبر هغه ویل دي کنه نوح علیہ السلام ویل دي ټول پیغمبرانو دا خبرې کړې دي دا غي دراتلو خپل ټیم نه به بیا ویني
د عذاب دریم سبب دلته بیانې کې بعض بعد الموت نه انکار. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کله چې ویل شي دې ته یقین وعده د الله رښتینی ده چې الله مړي پاسي او قبرونه وچتي. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا او قیامت چې شک نشته لا ریب فیها پاغه کې الله به خلق جمع کوي. لا ریب فیها لا شک فیها. نتاسو د الله نو ویریږي الله باندې ایمان وروړي رسول باندې ایمان وروړي دا سیس دې کې روح کې ښه حسب پکې روح کې توبې رو باسي دي تیاریو کې هغه کارونو کې چې د الله د عذاب نه بغیر تاسو نجات مومي ښه قیامت راتلو ولې حساب کتاب ته یو سړی وزر سره کومه نه ته بس کې خو زر کاپی او دغه راواله چورګه چې ته کلکولیټر مړاوای چې دغه باندې خونه دي شوی پیسې خو دې خوشي وو تاریخونو ګوره بیلونو ګوره څومره کاته شوی د څومره بقایا ده کنه چې دا د الله قیامت روان دی حساب کتاب کو ته بس کې سملې وکټ کې چې زورګه تیاری وکا تاسو د بر سورانو داوی سمرقندی وي لاری بفی حال شک فی قل دم تاسو به جواب کیو وي تاسو به تکذیب پتور وي ما ندری مساعت موږ د پته نشته ده مساعت چې قیامت په کسی مل قیامت و مل باسو ان تاسو به انکار کو تکذیب بم کو د الله د قدرت نو انکار کو چې راغه مړ نشي پاسولې دوباره کم ځایږي ان نظن الا ظن دې پسې وقلتم روح کخه وقلتم تاسو بدام وی جما نظن ان ساعات اتیه الا ظن زمون یقین نشته چې قیامت براشي په ګمان غوندري کې دي چې راشي رانه شي زمون یقین نشته ده ان قلتم ما نظن الا ظن غیر اليقین غیر اليقین هغه د معنا نه به مستيقنين نه ښکاري کی و ما نحنو نو مونږه به مستيقنين یقین کوونکی ان قیامت باندې زمون یقین نشته چې قیامت راتلو ولرم د دې عقیده راکنده وګوره کافرانو زمون په قیامت یقین نشته قیامت باندې به یقین ساته کنه بالیوم الاخر کنه والقدر غیره وبالاخره هم یوقنون د مؤمن دا صفت ته ګوره د دې په مقابل کې خام اته سو اوله پاره کې په اولنو سبق کې ویلي سلورم آیت یاد دریم دی کافر سړی آخرت نه مني مؤمن سړی وبالاخره هم یوقن مالک یوم الدین دا زری ومانه مستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم اخکار بشدید هر چا ته بخکار شي د کافرو ته خصوصا بخکار شي سيئات ما عملوا بده داغه ملنو چې دی کړی دي داغه بد سزاګانې بخکار شي اب بیانک عذابونه براشي وحاق بهم او چاپی رب کی دی چاپی رب شي دینا ما اغه سيزونه اغه سيز كانوا به يستهزئون چې دی وو پورې خندنه کوم دنیا کې به کوم عذابونه پورې خاندل کنه چلته کې نبی سلام بوته وی چلته کې زقوم دی په ور کې ملاونه راخیږي هغه سيزونه به ویني کنه دا والو دا نه خبر اختیجا قیامت په دغه مقرر دي کنه دی باغې پورې خاندلو علی 19 نلسو هغه د چاپیر شي هغه زبانیه راشي سټوکی نه پور کې راخي کنه کم چې صوت العلق کې دي سند الزبانیه هغه سيزونه به چاپیر شي د بدعمل سړی بدعمل انسان دغه د بدو کارونو بد عمل او کی بد عملیو کې اصلي نتایج آخرت میں ظاهر ہوں گے د بد کردار سړی د بد کار او د بد کردار اصلي نتیجه آخرت کې ښکارا کیږي دنیا کې پورا نه ښکارا کیږي لګ ښکارا کیږي دا خو امتحان زه ده کنه امتحان کې تاسو څنګه نتیجه نه ورته پیپر نه ته د پاسه څنګه پاسه پیپر لاشي نه ده دلته خو ایگزام روان دي کنه او یو سړی دا سره بوګسي کی جدا خبره ده خو لکه دارول امتحان ده الله خو بوګسي نه کوي کنه دا باز کار چې موږ ته دلته سزا ملایوي کې دغه پریتی ډیره یا الله پاک موږ نه دغه د آخرت هغه سزا لري کوي کنه تخویف کې دا داخل له او اما الذين كفروا باندې اتفته دغه کافران چې دي کنه هغه د بخکار شي وبدا لهم وخکار بشي دي کافرانو د دنیا کې چې د الله د آیاتونو انکار کو ظهر لهم د دې قباحتونه د دې شرونه کم شرارتونه چې کړي دنیا کې ابو تخکار شي دا ابو تکم د ښکار شي چې د خپل عمل نامي ولولي اپرختو چې کوم د دیغه ریکارډ لیکلي چې هغه دی وی نه کنه دا تو بری معنی کې سمرقندی دي د خپل سزاګانې به د ښکار شي
اب او تخکاری شي خپل اندامونو په گواهی شروع شي به ما دا اغلا کړی دا به ما دا دروغ وی به ما باندې دا کړی به ما دا کړی دا به تخکاری شي هغه ګناونه کم چې دی نیکه ګړل چې ما نیکی کړی دا مینس کې خواغه سوځیدلې ده کنه لکه دو پس دومره کارونه کړی چې هغه کده حج کړو کومره کړو او کروجی نیولې وي که قران ویلا سوځیدلې دي لکه چې دو پس هغه کارنامې کړی چې هغه تاس نشوي وحاق بهم چابیر بشید دینام نزل بهم سو کوئی را بشی بدی لازم بشی بدی ما غسزونا کانو به استازیون چې دغه پورې خاندانې وکاو اب دین چابیر شي دیوا پورې خاندل وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا مأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل دې بوویل شي اليوم ننساكم من يرو تاسو بس پاتې تاسو زمونږ ختم زه نوځه کما نسیتم لکه څنګه چیر کړو تاسو لقاء یومکم هاذا تاسو د دې ورځې ملاقات تا آخرت بالکل یې کړو تا په ذهن کړو دا ونه چې زبر رب العالمین ته مخه ته ودرېګم زبر یو خبره جواب ورکوم ومأواکم النار تاسو ټکانه ور دې وما لكم من ناصرین نشتاو زبر هیڅ کوم دادی منکرین آخرت انجام اخروی تخفیف کې داخل دي ابدا او حق باندې عطف دي ښکارا بشو چابیر بشي کنه د کافرانو ته ویل شي د کوم چې دا مخه حالات بیان شو تو بری ویم چنن مونږ تاسو پریدو د جهنم په عذاب کې لکه څنګه تاسو د دې ورځې د ملاقات د لپاره عمل پرې خو څوک نترک معنی کوي وقیل څوک بووي څوک خزانه بوته وي د جهنم واګداران څوګداران بوته وي نصیتم چا په خپل اصل معنی غسته چې اوسې سړی بالکل یې کې دا غیړو پروا نه کوي یو نترکم معنی شو کنه دوی معنی دغه وکړه نجعلکم بمنزله الشیء المنسی غیر المبالی به امام رازی دا معنی کړه بیزایو کړه تاسو اړو د آخرت پروا نه کولم اړو التفات نه کو چورګه آخرت هم یو سشته تا بالکل د کندو سر د آخرت خېجول په کوپړه کې نه الله چورګه روز د آخرت یوم الاخرت شته تا نه دایر شو نه دغه شان مونږ هم تایرو مونږ ستا پروا نه کوو نه الله وی دلته وجوه د عذاب پدریو سيزونو کې جمع کی امام رضی وی یو خدای نه رحمت بالکلی قطع کی کټ کی دویم دا چې یسیر ما واهم النار د آیت کې بیان ښه درې طریقو سره عذاب بدیل ورکی ټکانه نه دی جهنم دی جنت نه دی دریم دا چې دی دبا د مرګرو نه اس قسم امداد اغه ناراضي چورګه دا ډوړې تا سره نیمو ما تا باندې سخت ده کنه یو جیل نه بل جیل ده لاس رومن ډیور کی کنه هغه بم ني ا کنه جنت کې دی عمر ګری نه غد د سشین شو ور پارسل کوله مالکم من ناصرین چې الله وي امداد نشته نو بل امدادي به په کم قانون راځي رب الارباب چې باندې سبن کینه بس اصل کې دادی پدان په خپل بند کړي ابن کثیر معنی کی ابن کثیر د تفسیر اهل سنت والجماعت په انداز کې د بخامخه ګوره نور عقل پس زیاده سي نو عاملکم معامله الناس ممتاز سره معامله گو د معامله د غیرون کی ناسی يرون کی لکم فی نار جهنم لک مونږ بتاسو د په جهنم کې پریدو ایکم پریدو بس مونږ یرو مونږ ير کړه بس الله نه شي ریږي نه مونږ سره معامله غو لا يدل ربي ولا ينسى موسی هغه نه موسی عليه السلام فرعون ته زما رب نه خطا کیږي يدل معنا گمراه نه ده گمراه هم دې ته جان لار غلطه کې کنه گمراه ده کنه لار ته ناغه نه خطا په نه راځي دغه پایغه یې نه راځي خو معامله به سره د ناسی کې دی رون کې وما واکم الناس تاسو ټکانه ور ده تاسو بال د ډډه آرام کوي مالکم من ناظرین نشته تاسو خلاصون کې چې الله د آزاد نم خلاص کی داوله ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا دا په دی وای چې ګن تاسو نیولیو ګڼنیو جوړګړو د الله آیتونو پورې سټوکه یا مذاق د الله آیتونو مذاق ګڼنیو غپم جوړ کړو دا غینا قران نه غپ جوړ کړو بازی چې اطفال کنه دا یو شعر دی ډېر خلک د اوس لیکل کوي وختي مال وسړي او ګایډ رو ټوله معنی پکې غلطه وي مړه مې راځه کې ودا سو یار یو سړی بزنس فاینانس کې سبق ویل د قرآن ترجمه څنګه کوي
علیهن معنی کړه پر اونو نه پر اون سی اون پر پکار دی که پر اون پکار دی مارکیټینګ دی ویل نه مارکیټینګ کې کار ساته کنه قران دی نه د استاد نه ویل نه ناظره ویل نه عربي ویل ته څنګه ترجمه کې په کم بیس باندې الله راغی نه معنی کړه الله مفعول راغلی دی الله کی دغه سیاق سبق ته وګوره الله د زور معنی پکې وکا هر سړی راغلی بس معنی کوي معنی کې حیا د خلکو نه ورځي بس په قران باندې دا خو هغه سیز ځان په تبا کې ګوره یو تحریف ته وکړه کنه ادا خدا سے قران دې چې تاو دې دا پړ کې په عملونو کې اندامونو کې ځای ورنګو سړی ماته ګوره دا وره سړی ماته دا واسطه خلاف د بجلی تار دا ګوره ډندت بدی کی دله پړ کې په ځای ورکه دله خپل ځان کې په ځای ورکه دې بستا مرګري ذالکم بینکم دا پدې و چې یقینا تاسو اتخذتم آیات الله هزوا دا الله آیاتونه پورې ټوکې کولې نه ټوکې باندې کې وغرتکم الحیات الدنیا تاسو دوکه کړې وې ژوند دنیا دوکه کړې وې دنیا کې پروت تر سړی اختر کنه نه سوزونه دنیا ترازی لیپټاپ ته او دا فیسبوک ته زوبه پب جی د خلک په دوکه کې پروت ته فالیوم لا یخرجون منها لا یخرجون منها نو خو بدید دینو باسلی شي ولا هم یستعتبون نو بدید د پیمانتیا نه بدید د پیمانتیا موقع ورکول شي پورا مخکې فلله الحمد خاص الله د بارا ستاینه د خدای توب د رب السماوات چې رب د اسمانونو د اسمانونو چې رب د غل حمد دی ورب الارض ورب د زمکه رب سوک دی الله رب العالمین رب د مخلوق دی هغه د پر هم استای بل پیر فقیر ملنګ له بل خدای له نستای بل خدای شته نه وله الکبریا او یواز هغه لوی دا چې حمد دا غد نه کبریام دا غد حمد ځکه هغه د چې کبریا دا غد کبریا د بل چاشته نه فی السماوات والارض پاسمان نو زمګه کې دا کبریا دا لوی دا لوی کبریا لوی کبر نه دی کنه کبر هغه سره خای ماته سره نه خای تاسو چې باتوم دلته سمت دال د باندې راځي ته کبر کول شي سمره خلق ور دی دا تا لګ دو دی بن شي ته بیا ترپا کې وي مونږ ماته کبر نه شو کوله او پوچې اون تکان راشي په پیشاب په دې کې تړتا کې به وې کبر مونږ نشو کوله ها کبر د الله صادر دی غوي زمانه سوک داخې د بوله 60 مات کما ور کې به ومنډم کبر به بالکل نکو وهو العزيز الحكيم غالب او حکمت والد امام رازی لګي ربط د آیت مخکې سره سره 35 تاسو د دریو کارونو د وجه د جهنم ته تلیه درې پلیت کارونه تاسو کول چې تاسو دین حق نه مسلسل انکار کو انختی وي انکار خو یو په خلی ما تاسو دوی کنه یو سړی قرآني عمل پینې کوي دغه یو د انډیا د فلم په اکټر کې فرق نه ته زل په وګوره ته دغه وګوره تا کې ډم کې څه فرق دی قرآن ته نه دا شی جوړ کو خو ډیران باندې قرآن نو وري ګل تاسغیو شیلته د غول بوی منور سي وایشي ځان نه خپل شخصیت جوړ کا چې په یو ځای باندې سپری وشي نه خپل بوی ته خيږي کنه نو ته په ډیران کې سپریګا نه درنه واړه وکنه سوجو دویم دا چې الاستهزاء به والسخريه منه استهزاء کول د قرآن پورې د غیب عزت کول د خلکو یو قرآن اثر پیونه کې دا استهزاء ده کنه دریم دا چې غرق تي الاستغراق فی حب الدنیا دنیا په محبت کې غرق تي ير زبا تنخوا بسنګ سی واکي وحده بسنګ برکیږي ګټه دابل بسنګ واما دا پیسې دا موټر او دا مال راشي او د آخرت نه مکمل اعراض کول دا د استغراق سره ولګي ها عذاب وجوهات ادم قبل مالکم من ناصرین د پر اسباب بیانېږي ها دغه درې ما وې دا امام رازی لیکلی دی او شیخ دې نه دولی ګری زمونږه او درې هغه لیکلی امام رازی مخکې د مونږ غره ترجیح ورکو ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا دې ته بو ویلی شي د عذاب تاسو باندې د الله د عذاب نن ورځې په دې وجه راغی چې دنیا کې تاسو د الله آیاتونو پورې خندا کوله کم چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغلیو خندا په مختلفو طریقو باندې یو دا چې دا غي نه انکار کی وینم منم دا داسې لګیا دي قرآن ته جادو وی شعر او ته وی سحر او ته وی جادو ته وی یا قرآن او زده کی لیکن عمل پینې کی دا استهزاء بالآیات تا کله ویلم تر کې او جنډه لګي نعوذ بالله دا استهزاء بالآیات تا
برابر نه پوه دا استهزاء بالآیات دا بالکل کفر د نږدې خبره ده از خلکو سره بکینې نه دا قرآن کې دي ایمان چې نوړي په قرآن باندې خدای خبرې دا استهزاء ده دا ټول قسمونه د استهزاء ښه وغرتکم الحیات الدنیا دوګه کړه تاسو جون د دنیا غرتکم خدعتکم د دنیا خایس دوګه کړه تا دنیا نه قربانولا دین د قربانو پوه شو دنیا له ترجیح ورکول نه عمل دی نه کو دنیا لګیاوي د دنیا په خایس په باطل باندې دوکه شوی استاد اخر چې قیامت نشته فالیوم ننن لا یخرجون منها دی بنشي استید د جهنم نو ولا هم یستعتبون او نه بل دینه مطالبه کوي چې الله رضا کې دا معنی امام رازی کړي ولا یطلب منهم دینه مطالبه نشي کولای یاتبو ربهم ای یردوه چې خپل رب رضا کې دا معنی ابن کثیر هم کړي نو دا مطالبه ته نشو کولای بلکې دیله به عذاب ورکول شي دته به عذاب ملایويږي فلله الحمد پس رب یوالد الله دا پر حمدونه دي استاین دي چې جهنم ته خلق داخلي جنت ته خلق بوزي غل استاین دي سوګ دا رب السماوات رب پروردگار د اسمانونو دی رب الارض او رب د زمکو د اسمانونو بل رب نشته لا تو منا تو کاکا سے وہ پیر بابا بل دا د زمکو اسمانونو ارباب ندي هیڅ پیغمبر او هیڅ انسان او هیڅ فرښتہ هیڅ پیره دا ارباب ندي هغه الله دې چې هغه حمدونه دی رب العالمین دی هغه امام رازی کله چې په دې المباحث الشریفه الروحانیه باندې کلام ختم شو شریف او روحانی خبره دا ته وکړي نو صورت د الله په حمد وی ختم کو د ټول بحث خلاصہ چې دا ټول حقایق دا واضح وي تاسو په تورو په یندل کنه نو بندګار له پکاري چې الله د شکر لایق وګڼي چې د اسمانونو مالک د زمکو مالک تر ټول عالم والو خالق او مالک دی تا دا غي نه علاوه نور خدایان څنګه جوړ کړل ولې دا هغه سره په دې کې شامل دي سو شیخ وی چې د دواړو آیتونو کې دلایل عقلیه دعوی توحید باندې بیانې دا د صورت په ټول مذاهبونو باندې تفریع هغه سره لینک دي دلایل اهلی وحیه او عقلیه سره الله شریعت واضح کو نو مخلوقات دا واجب دي چې الله حمد بیان کی ته څومره خپل خبره وکړه فلله الحمد الله دا بار حمد دی دا په نعمتونو باندې چې پر خپل مخلوقات باندې پرزو کړی یعنی اے خلکو ته دا الله حمد وای کنه دا الله دا بار حمد تو وای الحمدلله تا در کوم نعمتونه دي طاقت ته پیدا کلم نشي دا الله درکړي په دې سترګو وینا نعمت الله تعالی باندې کړي په غوګونی وره په مازو کې تاسو سوچو فکر دې په طاقت ناشته وجود درکړي دا اډو کې دا غوخه دا وینا دا حمد بیان کا کنه الحمدلله د هیڅ وسنه او د هیڅ بوتو دا غنښت حمد خان رب د اسمان او رب د زمکه مالک د اسمان او مالک د زمکه رب العالمین دی دغه سنشت آسان دی وله الکبریاء فی السماوات دغه د پهلوی د اسمان او پزمکه کې عزیز او حکیم دی نمخ کې آیت دوه ملازمین نتیجه د ټول کائنات الہ هغه دی ناصل مالک او بادشاہ چې کله موجود دی هغه په موجودګۍ کې د بل چا کبریایی او د بل چا د بڑای گنجائش کم نه نروته نشته صرف کبریا د الله دا الله اکبر ده بل څه شی اکبر نه دی وله الکبریاء دا الله د بالوی د عظمت په اسمانو پزمو کې د نور الہ او د نور انداز او سلطان او کبریا نشته دی عظمت او قدرت او سلطان او عزت په اسمانو پزمو کې د الله د شرف د الله دی خدای توب دا غوي نبل چا نشته دی حدیث بده کې نبی سلام فرمایي چې الله فرمایي حدیث قدسی وته وي العظمت ازاری عظمت لویواله بڑای دا زما ازار لنګ توي ول کبریا او کبریا دا زما صادر دی فمن نازانی سوچ زما دا راکاږي اغزان ته عظیم وي او ځان ته کبیر او ځان لوی ګڼي تکبر دی بګه یو شی دین راخی کنا یا عظمت راخی یا کبریا اسکنته نار زبا غور تنو منډ مور کې بین نبازم بل حدیث کې راغی لقسمته زبول 60 مات کم فرعون له 60 مات کم نه ته ورسو ډیر خلکو الله 60 مات کړی دي سوخکاری او سوګ نخکاری
ولہل کبریاء شیخ رحمه الله فرمایل پدې کې د شرکت وهم وغه دفع کو شرکت وهم دفع کو چې کدي چې تر سو شریک نه یو دغه کبریا ده چې حمد کې څوک شریک نشته نه حمد خو هغه د موږ دغه د کبریا د وجه وایو کنه دغه ستاینه ولیکو هغه لوی ده کنه خبر اورسه ده عظمت او جلال او بقا سلطان او قدرت دا صرف هغه دي کبریا دغه وجه ده او کبریا عظمت ته وی جلال ته وی بقا ته وی سلطان ته وی قدرت ته وی بل سره هغه سره بل شي هغه سره په دې کې شریک نشته او هو العزیز او الله زور ور دی قادر دی خپل مخالف له سزا ور کولی شي پارسیز باندې قادر دی پارسیز باندې غالب دی دغه مخسوک نشي وی حکیم دی دغه پارسیز کې حکمت وی هغه چې کوم فیصله کوي کنه په دې کې حکمت دی دغه ټیم ختم دی دغه ولي کې دا زوغه کې د هلبي ترجمه ونکړې شو آیتونه د توحید دی کیولې کې او بیا پس امتیازات لیکو نفی شرک فی تصرف نفی شرک فی التصرف فی چولی گئے الف لام تے صاد ر فی بولی کے ہاں فی تصرف بدلنے کے فی التصرف فی پس الف لام لکھے حروف شمسی و قمری دکھے گا نا 4 5 12 13 نفی شرک فی تصرف وا کے اختیار دبل چا نشتا تصرف صرف دا اللہ دے 4 5 12 13 27 36 37 امتیازات د صورت لګا دو قسمه آیات دلیل وحیه عقلیه تاسو ورته پدې کې کنه هغه توحید د اثبات لپاره بیان شو دین حق ته شریعت ویلې دلته کې حاجی رد پاغه چا باندې کړی دی چې هغه اهل الهوا خواهش پرست او اهل الشریعت دا برابر ګڼي دا دهریه دي دته سیکولریزم دی وای سیکولر کنه دهریه رد دی پدی باندې ښا دا سو ویل دي چې دهر مونږه وجنی ودا قران تر ډیر زیات ترغیبات دی پدې کې 2 آیت کې 8 آیت کې یو لسم کې 15 کې 2 8 11 25 35 موحد و مشرک دا برابر نه دي 21 آیت خواہش پرست او دا خواہش اتباع کوونکې هغه باندې رد دی چې دا خواہش پر عبادت مکو کنه د قرآن او د حدیث اتباع وکړه بس ها سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت آیت 25 نمونږ وې کنه بس کوشش وکړو